صلی علیہ آیو حدیث پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں طلاق الامت تطلیقتان وعدتها حیزتان دوینز طلاق دو دی او عدت چده دا دو حیز دی خواه ما تا گو رئی دلتا دو مسئلی دی خواه سودی سبق تا چرازی تیارہ پہ لگاوی خواه دلتا سو مسئلی دی والا کا دو مسئلی دی چی در نیری نش بلکہ درے مسئلی دی درے یو مسئلہ د طلاقو دارو مدار پا سڑیو دے که پا خزر دے د طلاقو دارو مدار او اعتبار پا طلاقو کی سڑیو تا دے که خزو تا دے اسی ولی کئی دویم نمبر مسئلہ عدت پاتہارو دے کہ پحیز دے عدت پچانے ندا دو مسئلہ درینا رسولتو نے اولا مسئلہ دادا چه اعتبار دا طلاق و سڑیو تا دے که خزو تا دے دویم مسئلہ دادا چه عدت چه دے دا پاتہارو پکار دے که حیزونو سو مسئلیش دعا دا نیری نشی سوچ کوائی ہر چه اولا مسئلہ دادا مسئلہ دادا چی دارو مدار او اعتبار دا طلاق و سڑیو بانے دے که پا خزو دے نو دے که دو مسئلی دی یو مسئلہ اتفاقی او یو مسئلہ اختلافی اتفاقی مسئلہ دادا چی دا اصیلو طلاق دری دی او د غلامانو د وینزو طلاق دو دی بس دا اتفاقی دا که خزا و سڑے اصیلو نو طلاق سو دی درین او که خزا و سڑی غلامانو او وینزوی طلاق سو دی دیکھ اتفاق دے خبر نشتا بکی غلام توب سر طلاق را کمی دویم اختلافی مسئلہ دا طلاق چی دری دی او یا دو دی اعتبار زوج تا دے که زوجی تا دے سڑیو تا دے که خزو تا دے جمہور علماء وی ائمہ ثلاثہ چی پا طلاقو کے اعتبار زوج تا دے کده دی خزی میڑا اصیلو نو که خزی وینزوا و کاسیلوا طلاقو ندری دی دا خزه کدا سړی جدا کئ نو په 100 به جدا کړ په دریو
او که زوج غلام نو که خزه اصیل او کوین زوا نو طلاقون دو دی سوری تنیری کو منا دا سو کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وینا اعتبار دا طلاقو اعتبار پا طلاقو کی خزو تا دے که خزا اصیلوا که میڑی غلامو کا اصیلو طلاقونا دری او که خزا وینزوا که میڑی غلامو او کا اصیلو نو طلاقونا سونی دعا نو اعتبار پا طلاقو کی خزو تا دے نہ رجالو تا وحلکا مسئلہ مزدکڑا دا یو مسئلہ و اختلافی دویم نمبر مسئلہ دا عدت خو بخز تیری که نبا تیری تیری اس دا عدت با بالحیزی که بالاطهار با نو امام شافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ او امام مالک رحمہ اللہ دا دوانا وہی چعدت بالاطهار سبائی توہر درے توہر چی تیر کی نو خضبا عدت بے ختمی کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائینا عدت پا حیزونو دے طلاق اچول پا توہر کی دی او عدت پا چا سر والا کا مسئلہ مزدکر اصول شاشکین بیری دیتا اصول طولو کے دا مسئلہ دا دو مسئلے اختلافی دی زو دلائلو تا پا اولا مسئلہ کے دو جمہور سے دلیل لے نو جمہور وی پاولا مسئلہ کے اعتبار پا طلاقو کی چاہتا دے رجالو تا دے او نساؤ تا ندے دلیل پا کے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو موقوف روایت وی امام طبرانی رحمہ اللہ پا المعجم الکبیر کی ذکر کرنے رہے آگے کہ وی الطلاق بالرجال والعدت بالنساء طلاق پا سڑیو دی او عدت پا خضو دے دغل تبرانی والا روایت ٹھیک شوا دا دا چاہ دلیل دا دا جمہور علماء دلیل پا والا مسئلہ کی دویم نمبر مسئلہ کی جمہور سوئی عدت دا امام شافعی سے امام مالک عدت بالاطهار وی دیکھے سے دلیل ہے دیکھے ور سرنا آیت شتا نو ور سر سری حدیث شتا صرف قیاس ور سر دے سوک دے ور سر قیاس ور سر دے زمانگا استاس و مسلک کی گورتا استما یو خبر اکڑے ور اغزین بلی کئی چی زمان مقابل استدلال دا قیاس نہ کئی او منگ استدلال دا چا نہ کئی دا حدیث و دا قرآن کریم نو یو زیدہ یو میتا ہدایہ کے ویلو کیا دیگ دیگ نیتا بیل عنوانو لکی دا بیرم تا پکاری گی ہاں نو پا دی خپل مسلک و مذہب مواقید سمک لکش یو زیدہ دے گورا دا امام شافعی رحمہ اللہ او دا امام مالک سے سرنا آیت شتا نا صریح حدیث شتا استدلال کئی دا قیاسنا سوئی وے گورا قرآن کریم کے رازی والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء نوی ثلاثه مؤنث دے او قروء جمع دا قرء مشترک دے پا مابین دا طہر و دا حیث کے اس کا من حیث والو نو حیث کو مؤنث دے
او ثلاثه عدد مؤنث ده نو د قیدې د عدد نه خلاف فرضی راځي ولی شمکی مویلی دی کنه چې اعداد د دریو نه تر لسو پورې مخالف القیاس راځي نو ثلاثه مؤنث ته او حیض مؤنث ته نو دا خو په قیدې د عدد باندې عمل رانه وو نو دی وی چې قروب په طهر حمل کې طهر مذکر دی او ثلاثه مؤنث ده نو مطابق د قیدې د عدد سره کار برابر نو استدلال دې ځای کې ده چې د قرون مراد څه دي اطهار د دې دلیل مواورې په اوله مسله کې د معجم کبیر روایت دویمه مسله کې قیاس ٹھیک شو زمون دلیل څه ده په اوله مسله کې مو مولوی سے پاولا مسئلہ کی مدار حدیث تا عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ چھ اعتبار پا طلاقو کی چاہتا دے خضو تا دے گورا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طلاق الامت تطلیقتان دے وینز طلاق دو طلاق دی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً نسبت د طلاق وینځي ته کړي د معلومیږي دا چې اعتبار په طلاق کې نساء ته د نه رجال ته د دې حدیث تاول نه انسان دا زموږ مستدل نه په اوله مسله کې ٹھیک شو دویم نمبر مسله کې موږ درې دلیل وایو مختصر درته سو دلیل درې اول دلیل مدا د دې حدیث تا دویمه حصہ وعدتها حیضتان عدت څه ده حیض نو که طهر وینو حضور طهرتان وی کنه طهران به وی دویم دلیل مو دق آیت ته والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء منغوي ثلاثه دا خاص من الكتاب ده ثلاثه یو عدد معین تا وای چاته وای د دوه نه پورته د سلور نه کټ دا یو خاص عدد تا وای اوس راځه ک عمل بالقياس او د قرون مراد اطهار وای نو تاسو نه پښتنه کو چې عدتم په طهورونو شو او طلاق طلاق ورزول خزه ته دا پس کې شو پتوهر کې شو دا خو اتفاقی ده ٹھیک شو نو دغه توهر چې کم کې ته طلاق اچي دا په عدت کې حسابه کنا کدا په عدت کې حسابه نو په عمل په ثلاثه ورانه ولې د دې خو به یو سات تیری کړ یو 15 منټه خو به تیری نو سکم دریش نو په ثلاثه کړه عمل لا سکم دریو ته سوګ دری وای والا کته چې بازار کې 3 کیلو غوښواله او غدر ته په کم در کې علي تي والا کوم وخت ته دری نو کدا غتور په کی حسابه نو په ثلاثه عمل ناراضي ولی سکم دریش کدا په کې نه حسابه نور دری اطهار وای نو دری طهر پورا شو او بعض الرابش صحیح شو دا اوس بدریو عمل شو دا په کم سلو شو یا درینم شو درینم ته سو کله درې وای نو که په قیاس عمل کې نو عمل په ثلاثه نه او زمون قانون دا دی پیږي من قیاس په مقابله د خاص من الكتاب کې ترک کو نو من عمل په قران کو او ما يقابله سکو اترکو متروک کوي ٹھیک شو دریم نمبر دلیل راځه حدیث فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سنن ابی داود کی بدر تراشی دی باندې استحاضہ او حضور نے پختنه وکړه
فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ورته فرمایل انما ذلك عرق فنری دا چې کوم وینه راځي دا د حیض نه ده دا د رګ ده انتظار کوا اذا اتا قروءك فلا تصلي جستا حیض راشي نو بیا څه کوا بیا موږ مکوا شمار یو فاذا مر قروءك ستا چې حیض لاړ شي څو دوا لفظ د قروء او مراد ترې نه حیض رازا نفتته بیا ځان پاک ثم صلی ما بین القرء الى القرء بیا د یو حیض او د بل حیض په منځ کې څه کوا وانکا په دې حدیث کې لفظ د قرء سلور کرته ذکر دی او سلور واړه تر د حیض مراد نو که د قرء اطلاق په طهر په دې مسله کې کېدل پیږي نو دا د انصاف خبره ده کنه ده چې حدیث کې سلور کرته ذکر شو او هر کرته نه حیض مراد ده نو د قرء حمل کول په حیث دي دا اولادی دا مولوی سے په دیمه مسله کې موږ سره صریح روایت ته د قران کریم آیت ته د ابو داود شریف حدیث ته دوی سره خیر خیریت هیڅ وسره نشته او خلق سوي احناف پرای عمل کوي په قیاس او حدیث پرېږدي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مدینه منوره ته راغی حضور دا زیارت ملاقات التا محمد ابن جعفر سے بسید خلقو ترامن ڈکڑا آغا دے نعمان کوفی را روان دے وی نعمان کوفی اغا سوک دے جستا دا نکا احادیث و مقابلہ کی رائے ترجیح ورکا دا محدثین احناف تا اصحاب الرأی وی یہ مدح کئی یہ زم کئی که مدح چی سمانا دا رائے خاوندان دا اجتحاد خاوندان دا خو مدح دا او که اصحاب رائے دا مانا دا چی اصحاب الحدیث ندی بس خپل رائے کس راو یا خو زم دے پیگی کل نو محمد ابن جعفر خوی دا دے بچران غیر رو راگو تڑی رو گساو حبلی سلام محمد بن جعفر سے ورتوی تاغسو کے چی زمان دا نکا احادیث دا خپل درائے پا مقابلہ کی دا پھولان دیکھیں وی قربان تا سیدی و یاوز سیدی بس فوراً ورطا صادر خورک وی ان لکا علی حرمت لحرمت جدکا ستا بابا احترام واجب دے ستا دا نکا دا وجنا کینا قربان دل او بیا لکه طالب چې کینی کنه دا سه د تشهود په حالت کې قیدی په حالت کې وسره کینای چې قربان اجازه ده چې یو خبره وکم ویلو وای کما خپل راه ته ترجیح ورکول ستاد نک په احادیثو نو په یو مسله کې مې ورکړای وې سم مسله وې چې منی ډیره نجس ده کباول ورتوی چې بول خو نجسی دی ذکر قول بطهارت المنشتا وقول بطهارت البول نشتا نو نجاست د بول ډیر دی کنه دی نو ډیر دی نو ما به ویلی چې چاته شو د سمات کنه غسل وکړي ذکر دا ډیر نجاست دی استاد لیک صحیح حدیث را تر رسیدل چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د بول په کولو باندې غسل نه وای بلکې د منی په خروج وای نو قربان ما خپل رائے د پخولان دکړه او استاد نکاح حدیث می سینې پوری وی دویم سړی چې موزی پخو کی نو پورته طرف کې کړيږي کلان دی او مسقای مقام د غسل نو پکار دا چې مسب لاندې وکي دا عقل تقاضا ده
چې مسد اسفل الخفین وی خو ما تستا د نیکه صحیح حدیث را رسېدلی چې حضور به مس علی ظاهرهما کولا ما خپل رایا د پښو لاندې کړه استاد د نیکه حدیث مې سینې پورې ونیو نو قربان چا درته هسې ویلي دی بس هغه راپورته شو مچې کړ ورته وی والله ما یقولون فیک الا حسدا قسم دې دا خلک ستا متعلق دا خبره نه کوي مګر د حسد په وجه باندې حسد خو ډېر خراب شی دی بیا بل باندې دروغ هم وایي بهتان به بلای ٹھیک شو نو اوس ګوره دې مسله کې دوی قیاس کوي او موږ څه کوو عمل بالحدیث کوو موږ ته اصحاب الرای او ځان ته اهل الحدیث نو دا اوس انصاف دی مسله خو مزدک د جمهور دلیل موارد په اوله مسله کې حدیث ته تبرانی په دویمه مسله کې قیاس د احناف مسله مواورده په اوله کې دغه حدیث د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اولنۍ حصہ او په دویمه مسله کې درې دلیل یو د دې حدیث دویمه حصہ دریم آیات او دریم د سنن ابي داود روایت د فاطمه بنت حبیش اوس به دوی ته جواب وکړو د قیاس جواب خونه کو اسیم په مقابله دغه کې او په اوله مسله کې دی حدیث ته تبرانی ویل احناف کې دا خصوصیت ته ما تاسو ته مخکې ویلي چې دوی کوشش کوي چې عمل په ټولو احادیث عمل پسو کې په ټولو احادیث باندې عمل کې بد د دوی کوشش نو دوی وایي چې دا کوم حدیث ته عبد الله بن مسعود دې موږ عمل کوو خو تاسو ترجمه غلطه کوئ ترجمه د الطلاق بالرجال سمانا دا رسول الله عبد الله بن مسعود سے چې ده وظیفه خید دعا وی د سړو سکار دی او د خزو سکار دی وی طلاق وی الطلاق بالرجال ذمه وظیفه د طلاق کولو او د غرزولو د چا ده خزه طلاق نشي او والعدة بالنساء او د خزو عدت دا وظیفه صدا او ذمہواری عدت تیرول سړی دا کار کوي خزه بدا کار کوي دا حدیث دا معنا ده د معنا نه ده چې اعتبار طلاق چاته ده والک مثلا نو په اوله مسله کې دا او دویم کې خو قیاس کړي قیاس په مقابله د حدیث کې څه ده دا متروک ده رازا الفصل الثالث عن ابي هريره رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک قال المنتزعات ځان خلاصون کی د میړونو نه په طلاق یعنی طلاق غواړي د میړن ځان لري کوي والمختلعات او خلع کون کې د سړیو سره هن المنافقات سدي منافقات انہیں بھی ضرورت حافظ ابن حمام سے وہی خان خلع جائز ده کنا نو درې مسله کړي د نیر نش یو مسلک د شیخ المزنی دی شیخ المزنی رحمه الله فرمائے خلع جائز نه د مطلقا په یو حال کې جائز دویم قول د اهل ظواهر دی اهل ظواهر وای کده خزي نفرت د سړی نډیر پیدا او د سره مسکار نسه او د سړی نفرت یا د سړی نفرت د خزي نډیر پیدا ژوند به نه تیرېدا نو بنا بر ضرورت خلع جائز ده او کدا اشد ضرورت نه بیا خلع نه دریم نمبر قول د جمهور دی جمهور علما وای چې خلع مباح عمل دی که خزا او خاون په دواړه په خلع راځي شو خبره نشته
پروا نه کوي مباح ده خو اوس چې څوک ورته مباح وایي نو دوی دوه ډلې دي بلکې درې دي یوه ډله دا ده چې خلع به کوي بدون المال دویمه ډله دا ده چې خلع به کوي صرف په مهر باندې زیات به نه کوي دریم ډله دا ده چې خلع ازیت من المهر هم کولی شي ازیت دا اختلاف ولې راغلی دا اوله کې په صحابو کې دی کې اختلاف راغلی صحابو کې دوه ډلې یوې ډلې وې چې خلع بكل المال راوړه ښځې سره چې څومره مال که په مهر کې ورکړی او ټول ورکړي چې سړیا به دا بنګړي والا او چارګوله والا بس دا جامې هم ستا شوې او دغه یو غوا مور راکړې ده دا والا خو صوفي صاحب د خدای خاطر بس نور به تا نه زه تېر شو پوهېږې که نه دا د صحابو په منځ کې اختلاف شو چاوی چې مهر صرف دا خلع روا ده بمقدار المهر او دویم او زیات د دین روا ده او دویم جماعت د صحابه وی چې خلع بكل المهر سره دا بكل المال روا ده نو ځکه د علماء په منځ کې اختلاف راغی حق مسله ده چې خلع بغیر د مال نه مستحب ده ښه خبره ده چې مال کې وانه څه پکې سړی په دې ښایسته ښکاري چې ښځو نه روپۍ وانه ځکه ښځو سره خو همدغه یو مهر دی نو دا هم درته وانه نو خلع بلا مهر دا مستحب دی او خلع په مقدار د مهر دا مباح غیر مکروه دی انیر نش مباح غیر مکروه او خلع بازید من المهر دا مباح مکروه ده که اشد ضرورتو او نکیده ده دوی مسئله نه حل کیده بیاتی با ضرورت با بنا کراحت ختمه خو نیکن مکروه ده چه تا طول مال کے والی زین کی مخبرہ کی نہیں راضا وعن نافع المولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها دي خلع وکړه خپل میړه عبد الله بن عمر صاحب سره بكل شيء لها پيو شی باندې فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر صاحب چې ده د دین انکار وکړو وی صحیح چې ټول مال لاګه خو صحیح ده دا عبد الله بن عمر صاحب بیبی ده بس ورته دا ټول مال والا بس ما طلاق بس هغه صحیح نو عدم انکار د عبد الله بن عمر صاحب دلیل د چا ده د جواز خو ما خو تاسو ته وی چې بای صحابه وی چې نه هغه ته جایز نه وي نو ځکه دې مسله کې سره راغی اختلاف خو تاسو ته مسله وکړه چې خلع بدون المال مستحب او خلع په مقدار د مال مباح غیر مکروه او خلع بكل المال مباح او مکروه او کله دې مسله نه جوړېدل بیا وای بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان فقال المسعد بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتل رواه النسائي. دلته یو مسله راخه انټرنیشنل مسله ده اور ډیره موده ما په غټه رساله لیکل
او تاسو به ان شاء الله زه په مسله پوي ها مسله دا ده چې یو سړی ښځې ته 3 طلاق ورکړي بکلمة واحدة بفم واحد في مجلس واحد في طهر واحد ان طلاق بدعي خزت ورکی دا سو طلاق ورکی 3 طلاق سو نو دا 3 دی کدا یو ده 3 طلاق ورکی بفم واحد انت طالق انت طالق انت طالق بكلمة واحدة انت طالق ثلاثا في مجلس واحد فيو مجلس کی انت طالق لس دقیقی بعد ورتوی انت طالق لس دقیقی بعد ورتوی پایو طهر کې ننی ورتوي بل اورځ ورتوي بل اورځ نو یو فم سره چې 3 طلاق ورکی یا د یوې کلمې سره 3 طلاق ورکی یا په یو مجلس کې 3 طلاق ورکی یا په یو طهر کې 3 طلاق ورکی دې ته طلاق بدعي فی العدد وای مخکې مې درته ویل مو کې آیا دا 3 دی او کدا یو نو دې کې 2 مسلک دي یو مسلک د ټول امت د رسول الله مبارک صحابه کرام تابعین ائمه سلور واړه ائمه اربعه مجتهدین فقها دوی ټول وای په یک आवाज چې چا خزه تدری طلاق ورکړو په یو خلو یا په یو کلمه یا په یو مجلس کې یا په یو طهر کې نو دا 3 دی او 2 نه دویم نمبر ډلا وهابیان او شیعگان او قادیانان ما سره د شیعگانو کتاب ورشته چې په دې زما مناظره و او د قادیانانو کتاب نه راکړل او وهابیان پسې نو قادیانان او وهابیان او شیعگان دا 3 ډلې وایي چې چا طلاق خزته په یو خلدري ورکړه په یو کلمه ورکړه په یو مجلس کې ورکړه په یو طهر کې دا یو ده سودی دا 3 ډلې یو طرف ته دی او ټول امت د رسول الله مبارک بل طرف ته نو زمونږ استاد عقیده او مسلک دا ده چې سودی دا قمقل دم ردی چې دریو ته یو په خپل وایو چې چا خزي تدری طلاق ورکړو په یو مجلس کې نو دا یو نو دالته تدری به ته یو وای دروغجن سړی حافظه کمزوري کوي ستا په خپل خبره کې تناقض پروت ته چې ډاکټر څخه یو موټر تدری والا په یو ځای وکړي نو دریو نفرو قریب ورکه کړي یو او دی وی د یو بور اوس خبره ده ته چې دکاندار نه سودا کې او 3 روپۍ په یو ځل 3 واړه راشي او ځای کې او ورکه نو د 1 روپۍ سودا بدر کوي کده دریو په کرایه کې 3 او ته 3 وي اگر که په یو ځل موټر ته ختمږي پاغستلو کې 3 او ته 3 وي او هغه سره لانجه کې چې ماته به د 3 او په یو ځای 3 دي د دنیا په ټولو امور کې سکه ما خامن 3 رکعات کېږي په یو ځای نه کېږي او په یو مجلس کې کېږي
او بفم واحد هم ده نیت زه اراده لرم د دریو رکعتونو د ماښام مجلس هم یو ده وخت هم یو ده فم هم یو ده او هغې ته 3 رکعته ویتر ته 3 رکعته ذهن کې مخبره کېږي او دې ته سره یو ویلو دماغ نه دي خرابه او قلم خلاف رازه جمهور علماء ما غا رساله کې اتیا دلیل لیکلي تاسو ته شپږ وایم زموږ سره شپږ دلایل دي اول نمبر بخاری شریف کې باب ده او بیا نو هم د بخاری شریف من اوریدل دي اصح الكتب بعد کتاب الله او بیا مولوی سے د طلاق په مسله کې بخاری نه راغلی مو تیراواله کړه نی راځي باب دې پکې ښا باب من اجاز الطلاق الثلاث باب دې په هغه چا کې چې نافذ کوي 3 طلاق او بیا بخاری شریف وګورئ هغه کې وایي تصریح باحسان چې قران کې راغلی دی الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصریح باحسان وای دا بیان د 3 طلاق دی او وای دا مطلق ذکر دی تصریح باحسان څه دی مطلق دی نو مطلق شامل دی 3 طلاق جدا جدا ته هم او په یو ځل جميعا ته هم شامل دی دوړ هم شامل دی مطلق په خپل اطلاق جاری کی قید پکې نه د تفریق شتا او نه د جمع شتا نو دوړو کې 3 دي بس دویم نمبر دلیل د قران کریم آیت الله فرمایي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره دا ټول مفسرین په یو غاګ باندې وایي چې دا بیان د 3 طلاق دی د 3 طلاقونه بس فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره او مطلق ذکر دی بچ 3 پورا شو د تفریق قید پکې نشته آیت کې او د جمع قید پکې نشتا نو تفریق تم شامل له او جمع تم شامل څنګه چې الله تعالی مطلق ویلی ولی په امانه تفریق فرض ده او جمع صدا ده خو بیا چې مناظره کوله اول آیت وایي راځه سو دلیل شو دعا درم دلیل دا د مشکات روایت وعن محمود بن لبید حکاری لرتا قال اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک ته خبر ورکړې شو عن رجل یو سړی په باره کې طلق امراته 3 تطلیقات جميعا چې خځه ته 3 طلاق ورکړي په یو ځل فقام غضبان رسول الله مبارک خلقش او پورته شړیر غصه ول طلاق بدعي وک والکا چې 3 طلاق یو وې نو د حضور غصه ته ضرورت ویل به چې خبره نشته چې یو ده نو حضور علیہ السلام غصه راځه ثم قال بيوي ايلعبوا بكتاب الله عز وجل ایا لوبي کول شي د الله تعالی په کتاب باندې هغه الله چډیر عزت والا د لوی شان والا ده وانا بین ظهرکم او زستاسو په میز کې بین ظهرکم سمانا تاسو شاګان زما شاته تکیا دي تاسو په ما اعتماد کړئ نو خو ما نه پوښتنه کړې
چې خزه د طلاق ورکوم نو څنګه ورکړ نو زم موجود یم او تاسو د سکار فقال يا رسول الله الا اقتلهم وجهنا مرکوم نه ولی زکلو به کول د الله تعالی په کتاب باندې کفر نه دی حضور ورته وینا ځکه دا سړی خو مؤمن و نو ګورئ د رسول الله مبارک په زمانہ کې درې طلاق سړی ښځې ته ورکړي دي او رسول الله مبارک ورته درې ویلي دي که درې ورته نه وي بیا ولې غوسه کېدو پوهېږي څو دلیل شو درې سلورم نمبر سنن نسائی براواله اول تباب دے باب احلال المطلقت ثلاثا باب دے په بیان د دې کې چې یو سړی ښځې ته درې طلاق ورکړي نو څنګه به حلاله کړي او په هغې کې بیا یو حدیث ذکر دی د عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه پوښتنه وشوه په باره د هغه چا کې چې ښځې ته درې طلاق ورکړي ان يطلق امراته ثلاثا عبدالله ابن عمر سے برتوی لا تحل للاول حتى يجامع الاخر اول د پار نه حلالېږي تر څو پورې چې دی بل وسر جما نه پنځم نمبر حدیث تا موطا مشکات کې دلته ذکر وعن مالک کاری درته بلغه ان رجلا قال لعبد الله بن عباس یو سړی عبد الله بن عباس سے ته وې انی طلقت امراتی 100 تطلیقه ما خذت سل طلاق ورکړ فماذا ترى علی نو ما باندې تاسو ګورې ز سوکم قال ابن عباس عبد الله بن عباس سے ورتوی طلقت منك بثلاث نو درې خو په سلو کې داخل نو خزد نه پدریو باندې طلاق شوا و97 اتخذت بها آیات الله هزوا او داول وی دي د دین سره او د قران سره ټوکی کوي ور دریو کیسو دریو یې کنه شپږم نمبر د صحابه کرامو فتوی مولوی سے مصنف ابن ابي شيبه چو ګورئ مصنف عبد الرزاق باغی کے صحابہ و فتوی فتوی دا عبداللہ بن مسعود سے فتوی دا عبداللہ بن عباس سے فتوی دا امام مجاہد سے دا نورو دا ابراہیم نخعی دا مسروق اٹول ما دا غکر جمع کرد دا طول صحابہ کرام دا اکثر صحابہ کرام فتوی پکی نو چی چاخذی تا دری طلاق ورکر سودی دری یو رازا اس غیر مقلدین او شیعگان او قادیانان چې مسئله کوي هغوی خو یې موږ سره دلیل چا سره یې یو څه خو به وایې که نه متوکل بالله په زمانه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې وه هغه ورته چې و ظالمه پیغمبرۍ هغه یو پیغمبر وی دلیل سره که بې دلیله وی سره د دلیل وی څه دلیل وی د قرآن کریم آیت ته راسه وی وایه کنه و اذا جاء نصر الله وی چې کله نصر الله راشي و اسمی نصر الله او نون زما نصر الله دا دران اوس قرآن نه منې خو کافر ما درته آیت ویلی هغه وخندل ورته داسې کم عقل بچی دا دلیل دی ګور هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه قرآن کریم آیت یې وی اوس خلکو ته یې دا آیت نه مني نو دے کافر دے ولکا آیت منم خستا استدلال غلط دے زمان مناظرہ پا دعا بعد سنن بانی دغی تتلی ورہ ثواب ہے جمعہ تلار مولی سیکشو محمد امین اپن پیریو و دم رڑیر کتابونی راوڑی دانیم جمعہ نہیں سن سم ڈکڑ دغا سیریلونی شوفا اور سامی ڈکڑ من خودون کتابون را سرنم زرانه ولا کتاب بره په قرآن شریف باندې
ما وی دا سدي دا کتابونه دي مدي کې مسله ده دې کې خو مسله ده مجدي کې مسله ده ولې موږ اندواري ما ملګرو دې کتاب پاندو اخلاص نه اس خبره بس مسله حل چې دې کتابونو کې مسله ده چې د سنتو نه پس دعا بدعت نو زموږ څه کار دی چې نیمه بس تب دلیل به بزبه منم بس مناظره ختمه ده زموږ لانجه خو دې ذکر چې تاسو سره دلیل نشته مسله خو دې ذکر او چې تاسو سره د دومره کتابونه دي نو مسلمانان نو زموږ بیا دلیل ته ضرورت ده او تاسو د پاسه قرآن شریف کې خیر دې کې آیت ته ویل دې کې آیت ما چې ودا خدای بندا مونږ باندې خو یو ختو دراو چې قرآن کریم کې آیت ته او الله فرمایي سنت نه پس دعا مکوي او مونږ ورو په مناظره کوو زم دا اول آیت وایا مونږ مناظره نه کوو ټول خبر اسلام آیت وایا وی اهدنا الصراط المستقيم یا خدا واستمانو موږ ته برابر الله د رسول الله مبارک ته دعا باندې سنت نه د خدای نه ویریږي موږ سره د وعده کړو چې آیت کې راغلي دي اوس چې ته اوس دا آیت کې نشته چې رسول الله مبارک لار صراط مستقیم ده او رسول الله مبارک د سنت نه پس دعا نه کړې دا خپل خبره کوي او آیت ویاتیو الله واتیو رسول ولکه توعد الله او الله د پیغمبر اتفاقی ده د سنت نه پس دعا اختلافی ده پدی آیت وایا خزمه قرآن شریف اخوا کدی کنو بل کتاب وایا نو خیر خیریت ورته پردم دینا دا کتابونه به یو اخوا دی د دوکې د پاره د کتابونو را جمع کړي دي خلکو ته وایي چې دا دلایل دي نو بس سړی چې دی خپل وچ شو او کله به باندې منډه والے چا ورته لږه وکړ مالا ته مناظره کې تخت سلو ساته کې وسرې شي مې دا اوس انصاف نو دلیل خور چا سره یو شیخ به وای کنه خو چې دا اوس په دې کې دا لاله چې کوم شی دا دلیل دی کنه دی د ځان نه جوړي اوس چې غیر مقلدین وای مولوی سي چې درې طلاق په یو مجلس کې یو طلاق ده نو وي موږ سره دلیل دی وای وای کنه کم دلیل د سره دی نو مولوی سي درې دلایل وي ها تنیر نشي سو اول دلیل د ټولو نه مضبوط چې ډېر په نازي هغه د مسلم شریف روایت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمائے د رسول الله مبارک زمانہ کې درې طلاق یو دا ابوبکر صدیق سے په زمانہ کې درې طلاق یو د عمر سے اورنی دور خلافت کې درې طلاق یو په اخیرنی دور د عمر فاروق سے هغه بیا درې طلاق درې کړو درې طلاق بیا خلکو ته تقریر کوي چې د حضور د زمانه فیصله مضبوطه ده کده عمر سے لا سن پور تک ټول وي د حضور د زمانه او بکر صدیق سے په زمانه کې صحابه ډیرو کده عمر سے پیدا ابو بکر صدیق سے ټول لاس پور تک بیا د عمر سے پاولنی دور خلافت کی صحابه ډیرو په اخر کې وای پاول کې ټول لاس پور تک نو اخر کې دا د عمر سے خبرې دي دا د رسول الله مبارک خبرې د ټولو نه قوي دلیل دی او مولوی سے وای چې مسلم شریف کې دی په حدیث باندې مولوی سے جرح هم نشي کولای ها څنګه کیږي نو پارساله کې ما شپاره جواب کړی 200 دی جواب خبر برابر یو ځل یو دغه کې تقریر کې وی چې احناف ته څوک حدیث وای وی دی وی موږ شپاره جواب وی دا حدیث خلک جواب کوي که عمل کوي نو خلک په عمل کوي دی ول جوابونه کوي موږ یو خرفوسی بلخي ته په خبره نه پیږي جواب د مراد دفع د تعارض ده د دو حدیثونو په منځ کې چې تعارض راشي نو د غوددي په دفع کې کنه هغه دفع د تعارض نه من تعبیر کو آسان لفظ باندې چې جواب ده
دفع تعارض باندې سره پیږي او په جواب باندې عام عوام پیږي ته زمونږ په دې د لفظ په تعبیر نه پوهېږي نو درې جواب درته خیم ښه څو او دا درې واړه امام نووي کړي دي ښه همدغه مسلم شریف نه دی دا چې راوړی لاندې امام نووي صاحب په شرح کړي اول نمبر جواب عبدالله ابن عباس سے بیان د اختلاف د عاداتو بیان د تغییر د عاداتو کوي نه بیان د تغییر حکم شرعي دا حدیث ترجمه غلطه کوي څه شي بیان د څه شي کوي د تغییر د عاداتو کوي نه تغییر د چا د حکم شرعي د عبدالله ابن عباس سے مقصد دا دی چې د حضور په زمانہ کې د ابوبکر صدیق سے په دور خلافت کې په دوو کلونو د عمر فاروق اولنی دور خلافت کې د خلقو عادت داو چې د دریو طلاق په ځای به یو طلاق ورکاو او ښځه به د ځان نه جدا کاو څو طلاق به ورکاو دا د هغوی عادتو د عمر سے په آخرین دور خلافت کې د خلقو عادت بدل شو د یو په ځای درې شروع کړو نو چې درې شروع کړو عادت بدل کړ نو عمر فاروق سے په درې کړو درې په سکو تاسو عادت بدل کړ او به ورته وی چې کوم شي کې د الله تعالی د طرف نه تاخير راغلی تاسو په هغه کې تعجیل وکړئ تاخير خداو چې درې طلاق په دریو اطهارو کې ورکا او تاسو په یو ځل ورکاوي ورته غوسه شو نو یو جواب مذکر عبدالله ابن عباس سے بیان د چا کوي د تغییر د عاداتو کوي نه تغییر د بیان د تغییر د حکم شرعي نه بیانای نه بیان د تغییر د عاداتو ده نه بیان د تغییر د حکم شرعي امام نووي وی ګوره دویم نمبر جواب دلته دو خبرې دي ښا یو ته تاکید وای او دویم ته څه وای تاسیس د نیر نشو ګوره یو ته څه وای او دویم تا تاسیس ته یو لفظ مکرر ذکر کړي ستا د اول لفظ نه کومه معنا چې مراد دی دا د دې دویم نه مراد کې او د دریم نه همدغه معنا پیږي یعنی هغه زړه معنا مضبوطه کې دې ته څه وایي تاکید ورته وایي تاسیس دې ته وایي چې د اول لفظ نه جدا معنا وایي د دویم نه جدا والی د دریم نه جدا والی دې ته څه وایي تاسیس رازه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانہ کې چې چا به ښځې ته درې طلاق ورکړو خو په دریو الفاظو جدا جدا نیر نشي ګوره څو الفاظ سره انت طالق انت طالق انت طالق یا د څه ذکر چې خد زمزین کې ممکن درې طلاق خزه ته ورکول په یو ځل د دې دوه صورت څو صورت یو صورت دا ده چې درې واړه په یو لفظ راځي انت طالق ثلاثا دا حدیث تعلق د دې سره دی دویم چې درې طلاق په یو ځل ورکې خو په دریو الفاظ په چا باندې انت طالق انت طالق انت طالق دو صورت د دویم صورت کې بیا دو صورت دي چې خدای ته مسله یاد شي دا درې الفاظ چې ورته جدا جدا وي نو خصه دو قسم دي کړه یو غیر مدخول بها
یو مدخل بها که غیر مدخل بها ته دی وی انت طالق انت طالق انت طالق نو دې کې یو طلاق ولی غیر مدخل بها په یو طلاق باندې باینه ګرځي د دې دوه لپاره محل نشته د سینه چې درې یو دي نه به یو دی واچ د حدیث تعلق ما ته ګورئ دا زه چې کوم جواب کوم د دې جواب تعلق د دې صورت سره نه دی چې دا موزین کی دیم نمبر صورت دا خزه مدخل بها او تا ورته وی انت طالق انت طالق نو د دې دوه صورت سو یو تاکید دویم تاسیس تاکید دا معنا چې دا اول انت طالقون چې ستا کم مراد دا په دویم انت طالقون سره دقه مراد ده په دریم سره ممدار نو اول انت طالقون د مضبوطولو لپاره دو لفظ سره نور ذکر دا څه شو تاکید تاسیس دی ته وای چې اول انت طالقون جدا طلاق ته یاد ده دا انت طالقون دویم سره بل طلاق د ذهن کې دي او د دریم سره د ته تاسیس وای نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانہ کې چې چا مدخل بها تا پدریو الفاظ طلاق ورکړ انت طالقون انت طالقون انت طالقون نو د حضور په زمانه کې بنیت بدوی د تاکید کو چا به کو د ابوبکر صدیق صاحب دور کې بنیت د تاکید کو د عمر صاحب اولنی دور خلافت کې بنیت د چا کو د تاکید کو اخیرنی دور خلافت د عمر صاحب کې د دوی نیت بدل شو عمر صاحب د قرائنو نه معلومه کړه چې والک تاسو خو تاسیس شروع کو تاسو خو د هر یو لفظ نه جدا جدا طلاق یادوي نو په د حضور په زمانہ کې غلبه و د تاکید د ابوبکر صدیق صاحب زمانہ غلبه و د اراده د تاکید او د عمر صاحب په دور کې غلبه و د چا د اراده اخیرنی دور کې غلبه وکړه اراده د تاسیس په تاکید ډیر خلکو تاسیس شروع لکه زموږ زمانہ کې ټول تاسیس نه ده نو په تاکید کې یو طلاق لکه چاول معنا مراد وکړه او د عمر صاحب اخرینی دور کې تاسیس شو تاسیس کې خود دری نو دا بیان د تغییر د نیت شو بیان تغییر د چا شو ان عبد الله ابن عباس سے بیان کوي د تغییر د نیاتو چې د حضور په زمانہ کې نیت د تاکید د ابوبکر صدیق سے په زمانہ کې نیت د تاکید د عمر سے پاورین دور خلافت کې نیت د تاکید په اخیرنی دور خلافت کې نیت د چا شو نو بیان د تغییر د نیاتو ده نه بیان د تغییر د حکم شرعي ازین کی مخبر کی دریم نمبر ما تاسو ته چې خزه دو قسم دي سودی یو مدخل بها بل غیر مدخل بها نو غیر مدخل بها کې دو صورتو یو درې طلاق په یو ځل ورکړي دې کې مدخول بها او د غیر مدخول بها فرق نشته ګور درې واقع او که خزه مدخول بها نه بیا فرق دی نه خزه چې مدخول بها انت طالق ثلاثا چې دی وي دې کې مدخول بها او غیر مدخول بها سدي برابر دي درې طلاق واقع شي او کدا سي دي ورته وي انت طالق درې الفاظ باندې نبي په دې کې حکم د مدخول بها او د غیر مدخول بها جدا دي پیږي نو غیر مدخول بها هم په درې طلاق سکی ای کی خبره نشته خو غیر مدخول بها کې سو واقع کیږي
یو واقع کیږي ځکه د اول طلاق لپاره محل شته او دو لپاره نو عبداللہ ابن عباس سے بیان د دریو طلاق کوي په دریو الفاظو د پاره د غیر مدخول بها د پاره د چا غیر مدخول بها غیر مدخول بها کې خو موږ وایو نو محمل د حدیث څوک دی غیر مدخول بها او درې طلاق په دریو الفاظو دي دغه وجه د عبدالله ابن عباس څخه چې پوښتنه کړې ده چې مدخول بها ته درې طلاق ورکړي یا ورته دا درې عبدالله ابن عباس څخه فتوا ده دا اوس ګور موږ تاسو مشکات کې زین کی مخبره کینی سو جواب شو درې یو بدر الزامي جواب موږ ورته دا حدیث به وایا دیوی د حضور په زمانہ کې درې طلاق سو درې او بکر صدیق سے په زمانہ کې درې طلاق درې دا یو د حضور په زمانہ کې درې طلاق یو بکر صدیق سے په زمانہ کې درې طلاق یو د عمر سے په اولی دور خلافت کې درې طلاق یو اخرینی دور کې درې طلاق درې شو او اچا په انکار نجمه د صحابه نشو والا کده دی حدیث په اخر کې زموږ دلیل پروت دی چې عمر سے درې طلاق درې کړو او اچا په انکار ونکړ نو زموږ مسله ثابت نه شو اجماع خو یو قوي دلیل دی د دلایل د شرع نه نو دې حدیث کې زموږ جواب پروت دی حدیث چل کړي د اجماع د صحابه نه مني ګور وای خو چې موږ اجماع نه مني ولې دوی شلکات تراوی مني د عمر سے په دور کې هغه په یو امام باندې صحابه را جمع کړو تراوی شلک اوس هم چې غوی داتو ایو پکې دوه وای امین الله پکې دوه وای هغه شاکر وی د سرشتہ ما ته ګورئ عثمان سے په دور کې اجماع شوی د په دوی مازان د جمعې دوی مازان د جمعې نه کوي یو اذان کوي دی اصل کې اجماع د صحابه کرامو نه مانی نو په دې حدیث په اخر کې خپل اجماع ذکر دا چې درې طلاق قصودي درې دغه وجه د مولوی صاحب عثمان صاحب چې دغه راجم کړ صحابه کرام چې د شارب الخمر د پار صحت پکار چا سوي او چا سوي هغه فیصله وکړه د اتیا درو من غیر نکیرین اوسم حکم داده چې د شارب الخمر د پاره حد څه ده اتیا جریر حالت بیا ولې معنی دا موږ تاسو سره چې قرآنی کریم دی او عثمان سے په یو قرت را جمع کړه دا اجماع د صحابانو ده او دی په تلاوت کې کنه دوی سره د حضور د زمانه قرآنی کریم چرته را پیدا شي موږ دا اجماع ولې معنی چې زموږ غو اجماع نه مني د قرآنی کریم اجماع د حضور په زمانه کې چې کوم قرآنی کریم د غره پیدا کړ د ابوبکر صدیق سے په دور کې چې کوم قرآنی کریم د غره پیدا کړ د عمر سے په دور کې چې کوم قرآنی کریم د غره پیدا کړ درې واړه قرآن شریفونه تاسو پریخي د عثمان سے قرآنی کریم راغلی ځان ته مسلمانان وای مونږ غلط وای زین کې مخبره کیږي دا یو دلیل له عبدالله ابن عباس سے روایت دیم دلیل حدیث ته رکانا وای ابو داود شریف کی بدر تناش چرکانا ابن عبد یزید خپل خز تدری طلاق ورکړ سوی ورکړ درې او بیا رسول الله مبارک ته وی چې زما یو اراده وا نو حضور ورته یو ګرځاو یو ګوره طلق امراته ثلاثن قید دې پکې درې طلاق ورکړو او حضور درې یو وګرځاو حضور صاحب د دې حدیث موږ درې جواب وکړو یو جواب دا دی چې کوم حدیث کې ثلاثن راغله په قصه د رکانا ابن عبد یزید کې دا حدیث ضعیف دی
پدې کې یو راوی دی محمد ابن اسحاق او هغه شیعه دی. ما تاسو ته ونه چې شیعهګان چې دي د دوی عقیده هم دا ده. نو راوی شیعه دی. محمد ابن اسحاق په باره کې علما وایي چې په تاریخ کې قول مقبول دی او په اثبات د احکام شرعیو کې قول مردود دی. دا خبره ولې کوي؟ د محمد ابن اسحاق په باره کې که تاسو جرح او تعدیل وکړو نو دوه ډلې د علماو دي. ښه، څوک یې توثیق کوي، څوک یې تجریح کوي او تضعیف کوي. د بیا علماو فیصله کړې ده چې د دواړو جماعتونو خبره به منو. څوک چې توثیق کوي نو دی په تاریخ کې، او څوک چې تضعیف او تجریح کوي دا په احکام شرعیو کې. نو چې په حدیث کې والکا په حدیث کې محمد ابن اسحاق راغی نو په دې سره اثبات د حکم شرعي ناراضي. نو دی به باندې یو اعتراض کوي. یو مناظره کې ما واورید په حنفي اعتراض کړ چې محمد ابن اسحاق ضعیف دی ویاو. وی تاسو چې یو حدیث وای سار موس پرانا کې کوي کنه کوي او پاره کې حدیث وای اسفروا فی الفجر فانه اعظم للاجر. نو پاره کې محمد ابن اسحاق خدای کا څوک دی؟ محمد ابن اسحاق دی کا. نو عجب دا چې تاسو خبرې کوي قوی دی او چې زمون خبره کوي نو ضعیف دی. منګوای ولا خدای بندا سار مونږ په پرانا کې کې د دې لپاره موږ سره قوي دلایل دي چې تاسو جواب نه عاجز یې چې مسله راغله به درته کوم. زموږ استدلال په حدیث ته محمد ابن اسحاق نه دی، هغه موږ تایید لپاره پیش کوو. نور حدیث دي موږ سره هغه باندې زموږ استدلال. نو یو جواب دا چې دا حدیث کې کم د رکانه ابن عبد یزید کې د سلاسن خبره ذکر ده نو دا ضعیف دی دا حدیث. دیکھ محمد ابن اسحاق شیعہ دے پیگی اور امام بخاری سے دے حدیث تا ضعیف ویلی او حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ دے حدیث تا ضعیف ویلی او امام احمد سے دے حدیث تا ضعیف ویلی. نو حدیث ضعیف دے او ضعیف روایت پہ اثبات دا احکاموں کے کار نہ کر فضائلوں کی کار کئی او احکاموں کی یو جواب دا دویم نمبر جواب دا دے چید پروکانہ ابن ابی عزیز کے دو قسم روایت راغلی سو یو دا دے چی انہو طلق امراتہو البتتا دخپل خزا پا بدتمان طلاق اکڑا انت طالق البتتا او مخی میں پانچشنبی پورت بانی بحث کرنے چو سڑے خزی تووی انت طالق البتتا نو دی بانی کم طلاق واقع کی گی. امام شافعی رحمہ اللہ فرمائیں کنیت در رجعیو یو طلاق رجعی کنیت در دو دی کنیت در دریو دی منگوائینا نیت در یو سیکی گی خوبائن ذکر دا کنائی دی او کنائی الفاظو کی دا کار دے چھ نیت دا طلاق ہو کہ رجعی پی نو واقع کی رجعی پا طلاق صریح واقع کی گی توی لام الف قاف او کنائی دی بل دا لفظ سروری بتا قطع تاوی قطع پر رجعی کل رئیسی دیکھیں او بتا مصدر دے اطلاق پا قلیل و پا کثیر کیگی نو یوی اقل الجنس دے او دری کل الجنس دے نو نیت دا دریوم صحیح دے او دا یوم او دو خالص عدد دے مصدر پا عدد دلالت نکل پا جنس دلالت در تمیوی لو کر نو پا حدیث دا رکانہ کی سو قیسی دا رکانہ کی سو حدیث نارا دو قسم روایات یو کی راغلی دی چی دخزی تا بتا ورکو نو پا بتا کی خونیت دا یو صحیح دے او بیا حضور تا قسم کئی واللہ ما رد الا واحدا زمایہ ویرادہ دا او حضور پی خبر مضبوط اکڑا واللہ ما اردت الا واحدا اگر واللہ ما اردت الا واحدا
نو په یو روایت کې سره راغلی بتا دوی روایت د بتا نه ذکر کوي سلاسن په دې دویم روایت کې سلاسن راغلی امام ابو داود رحمه الله فرمایي چې حدیث د بتا دا راجح دی د حدیث د سلاسن کم حدیث کې چې بتا راغلی دا اصح دی د چانه د سلاسن ولی چا چې حدیث نقل کړي د سلاسن افردیو خلقو کړي او چا چې حدیث کې اے بتا ویل دی دا د رکان خپل خلق دی د خپل کورنۍ اهل بیت دي او اهل بیت د خپل سړي په خبرو باندې خپويږي د پردیو والکه یو سړي ورور وای چې د قصه کې او ماده سیوي او دکاندار وای چې د سیوي د چا به مانی ضرور به مانی امام ابو داود رحمه الله فرمایي په قصې د رکان ابن عبد یزید کې چې بدتر راغلی دی دغه حدیث اصح دی د چانه د سلاسن ولی ذکر روایت د بتی اهل بیت د رکان کړه دی او روایت د سلاسن خود پردیو کړه دی نو ترجیح روایت د چاته دی د بتی ته دو جواب شو دریم نمبر جواب اصل کې بتا کې نیت د یوم صحیح کې او د دریوم صحیح کې د تمیوي کوي نو دا کوم حدیث کې چې سلاسن راغلی دی دا دی راوی روایت بالمعنا کړي د بتن تعبیر په سلاسن سره کړي چې بتا کې خو نیت د دریو صحیح کېږي نو راشه بتا مو آئے سلاسن وای نو دا روایت بالمعنا اصل شی څه بتا دا نو د دې استدلال ته غلط دی ما تاسو ته ونوي مستدل چې استدلال کوي دا سي دلیل به پیش کوي چې هغه محتمل د معنا د غیر نه او کوم دی مستدل کې سو احتمال د دس معنا چې هغه باندې دلیل نه صحیح کېدو د بیا په استدلال صحیح دی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال کله چې احتمال راشي بیا خو استدلال سکی نو حدیث محتمل له سو جواب شو درې د دو دلایل شو یو حدیث ته چا عبد الله بن عباس او دیم د رکانا ابن عبد یزید دریم نمبر روایت عبد الله بن عمر سے وی عبد الله بن عمر سے خزه ته په حیث کې درې طلاق ور کړی سو درې طلاق او رسول الله مبارک ورته رجوع ورته مشکات ذکر شو نبی چې رجوع ورته حضور ورته رجوع ورته چې د دې حیض نه پاک شو طهر راغی انتظار وکړي چې بل حیض راغی طهر راغی بل طلاق نو دې درې طلاق ور کړی پیږي نو د دې جواب امام دارقطنی کړي ډېر زبردست جواب وای کوم راویانو چې په قصې د طلاق د عبد الله بن عمر صاحب چې بیبي ته ور کړو سلاسن خبره نقل کړي را كلهم شیعه یا ټول شیعاګان او شیعاګان دومره دروغجن دي چې حیران شي وی چا چې په قصې د عبد الله بن عمر صاحب کې د سلاسن خبره کړ موږ مشکات کې یو طلاق ور کړی کوئی چا چې درې ویلي دي اگر اگر سدي ټول شیعاګان والا کدرې دلایلو او درې واړه حبا منصورا شو اوس په مسله پوه شو که پوه نشو وعن مالك درتومي بلغه ان رجلا قال عبد الله بن عباس اني طلقت امراتي 100 تطليق ولكن مساله پوه شو دا مې ته مختصره کړه چې دا درته یادي بس خبره اني طلقت امراتي 100 تطليقه ما خلت السلسله ورکړو فماذا ترى علي فقال ابن عباس طلقت منك بثلاث و97 اتخذت بها ايات الله هزوا رواه في الموطأ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضور را فرمایل يا معاذ اے معاذ ما خلق الله شيئا نه ده پیدا کړی الله تعالی یو شی علی وجه الارض د مخبز مکه احب الیه من العتاق
ډېر د تقوا خدای ته ما تاسو عبد الله بن عمر سره دغه کې زر غلامان آزاد کړ نو عتاق الله ته ډېر ځکه اصل په انسان کې ازادي دی او دا مریتوب چې راغلی دا خو د کفر په وجه اوس خاص مسلمان دی نو پرې د شازاد ولا خلق الله شيئا او نه پیدا کړ الله تعالی یو شی علی وجه الارض په د مخبز مکه ابغض الیه من الطلاق چې ډېر ناخوښ دی دته د چانه ولی په طلاق سره یوازې دا دوه کسان نه جدا کیږي دو قومونه سره جدا کیږي او منځ کې اختلاف راځي رواه دارقطنی زي بس اللهم صل على سيدنا وبارك